نور کلا چراغے فرعونیان ته موسی علیہ السلام زم پایتونو سرګن خدا یې رشوا د انبیاء واجب کاری بلاها کې شدا با انبیاء هیڅ کس نه د حد نشان در کربلا انبیاء باندې کوم تکالیف راغلي کربلا سے شهدا کے مقابلہ کې زنګل کې بچي پیدا کیږي اخذ ایدا دانو الله ته خدای خدا میرا مسعودی لیکي چې بچي پیدا شو سار شو او ګړې سره دلې هغه انتظار وکړ موسی رانغه نو داغه خیال راغی چې څه خړل دي نو د اوچت خاندان خدم اوچتای نو هغه بچي پغې کې واس او ګړې مخ کې کړې بیا کوړه رااله او بچي غېږ کېو مسعودی لیکي مروج کې چې 50 کال پس چې موسی عليه السلام پاغه ملک ته نخپل بچي ولید خدای به وفات شوی و د انبیاء کاروم دای ملنګان دنیا کې هر کله چراغ دې ته موسی عليه السلام زمون په حکمونو سرګن قالو دې نه دا مگر جو جادو جوړ شوی ان دې اورې دې مون په بیان په مشرانو رومبنو کې داده نو خبره کوي اوسم چې کله مسله بیان کې وای دا نه خبره ده دا مولا سے وہ اخون سے وہ او موسی علیہ السلام رب زما پوره پاچا باندې راغ پیدایت دالانا آسو چې شید لبا انجام د کور عاقبت الدار انجام بداغه بهتر دي نو کامیاب کېږي ظالمان او فرعون اډل زما نیم پوتا سره حاجت را به زمانہ خدای د مصر اختیار مال را کړی دی او زس تاسو لدر کوم موسی بل مددگار نسی نور واچو مالا احامان په خټو باندې اور واچو خخت جوړ کا نو ګردو مالا مانای خامخا ګورم الہ د موسی تا چې د خدای د موسی خدای موسی له سور کوي او زه ګمان کوم په دبانې دروژن بعض خلق معنا کوي فرعون وی یو دنګ معنی جوړم اسمان ته خېجم اسمان کې د موسی خدای ته ګورم چې دا څنګه دی خدا معنا خود عقل نه خلاف ده راځي لیکلي دا خو بیوقوف هم نه کوي چې دور دنګ مکان جوړم چې اسمان ته پیورسم دا خو یو بیوقوف هم نه کوي چې اسمان ته باندې خېجم دا معنا نه ده معنا دا چې فرعون سره یې پیدا شو چې موسی خو پهلوان دې زور اور دې او روزانه مونږ ټوکی کوو نو که چرته زید مړای نه ونیولم اسو کې راک چې زه پتاخ ناسه مې په مای نمبر راوستم نو فرعون وای چیرې ځان له اوچت ځای جوړوم چې موسی نشي رسېږي نو دلبار کې بدو چت ناستم د دې یاره نه بیمان کوي او ظاهر دا کوي چې وګوره د ګورم چې خدای ما سره احسان کوي بنگډیرا کوي چې موسی لور کوي لکه سره غریب مولا ته وي استا خدای تعالی خیر کړی دي اوسم د فرعون مطلب د فرعون دا دی دانه چې خلکو ته معنی جوړ کړی دا اوه فرعون اډلې نیم په تاسو له حاجت روا بيدان نو واچوي مال احمان په خټو باندې نو ګورځو مال معنی شاید چې ګورم خدای د موسی ته چې موسی له څور کوي هغه خو جونګړم نه ور کړي مال خدای بنگلې معنی را کړی دي خلکو ته خیم چې وګوره خدای دې چت کې نولې مال معنی بنگلې را کړی دي ا موسی له خدای څور کړی دي نو زه دا خیم زه دا کوم چې زه خیم خلکو ته چې د موسی خدای هغه له څور کړی دي ازه ګمان کوم په دوانه درو جنونه چې جما خدای دې زما خدای دې اذان متبر کده الاخر په مصر کې نامناسب بغیر الحق مناسب نو ولا اګمان کو دی چې موږ ته ناراضي نو نیو موږ دره الاخر د نار تاو کوم درې اپ کې نو ګورا سمشن جان ظالمانو او ګرځول موږ لا فرعونیان پېښوا چر غریبا خپل مرګري دوزختا یدعون الدنیا کې راغو بدل اپروز قیامت د دې امداد وونی شي اور پسې کوم د فرعونانو په دې دنیا کې لعنت
अब रोज़ क़यामत के दोज़ख दी दुनिया की जो सोर अंबिया अलैहिस्सलाम रागली ने फिरौन लानत पे ले अब रोज़ क़यामत के लानत अदई बाशी मिनल मक़बूहीन द आगे खल्को ना कि शक्ल इरान शे कबहा द आगे खल्को नहीं कि अल्लाह बदा गई शक्ल बान करी अवल हिसाब सूरत खत्म शाह और पदे के वाक़ात बनी इसराइल दा गई उलो उस द्वेम हिसाब बयानी पर मकासिद अरबाओ के अवल किताब और रिसालत और मूसा त किताब पदागना चालाक मिक्रो पेड़े रूम बनाए इबरत ओखल कोलरा मुफस्सिरीन जिक्र कई कि तौरात न पस बे आम अजाब न दरागले ब्या पई और ताइफा ताइफे बरात पचम चम और तौरात वरकोल न बाद दार तौरात अल्लाह मंजर कर दो रहे लेकिन नबी अलैहिस्सलाम रहमतुल लिल आलमीन दे आम अजाब न राजी सिर्फ पे कली राशि पे चम राशि हलाक मिकड़ो पेड़ बने इबरत खल्कुल्ला हिदायत और रहमत खामका बंद वाकलई अने तो उदरिदुन तरफ तो मगरिबी तूर कि मगरिबी तूर नमा वाह कोला न तो अलतनवे न ता तमादा वाक़ात बयान कर दा दलील दिले चित पैगंबरे दा अखबार गैबिया में दरता बयान कर त पैगंबरे अने तो तरफ द मगरिबी कोई तूर कला चे हुक्म में को मूसा था कज़ैना बयानों में मूसा था हुक्म अने तो हाजिर नता तमिंदा वाक़यात बयान कर चित पोशे तह परस पैगंबरे लेकिन पैदा में कड़े पेड़ाए न उगत शो पदई बाने उमर वक्त पे डेर तेर शाह दा अजाब द फिरौन येरशा वक्त में डेर तेर शो लेकिन पैदा में कड़े पेड़ाए नुगुत शो पदई बाने वाख न दई उसीर दी अने तो उदरुदुन के मध्यन के चलो सदे पदई जमगा तुना समय न मध्यन की मौजूद हुए और न आल तवे न नवे तो मौजूद मंद पैदा में कड़े पेड़ाए पता वाले उमरो न उगुत शो पदई माने वा उमर वक्त डेर तेर शाह कुरून तीर शू और दई द अकल न अगाजाबुन द पुखानो कुफार लाशो और तालतल फितरतो फारसलना का वक्त द इनक़िता डेर तेर शो नुमा तराव लेगे पैदा में के पेड़ाए फतता वाले उमरो फारसलना का वो उपदेश पेड़ाए जमाना द इनक़िता द अंबिया नुमुंग तराव ले गए अनवे तो उलाड़ मध्यन के चलो सुल्ता पदई जमगा तुना ताल तो मौजूद नवे जमा ता तदा अखबार दर का लेकिन मुंगा लेगुन की अंबिया मुंगा लेगुन की वही सावियन उदरिदुन के मौलाना जरी से हमासा के मुंगे से लफज बरा गए वे कुरान उखाई न हाफिजान डीरू न माँ वमुख के खैर माँ तवे यारा हाफिज पेशोरी तो देर तक रहे मैं जीजा हाफिज को नहीं वे न ता कुरान खैर करे यौरद हमासे शेर रा गए फ़क़ालू अतबकी लिकुल्ल क़ब्रिन रअयतहू माता मरगुर हुए हर कब्र चितोगुर इंतजारे फ़क़ालू अतबकी लिकुल्ल क़ब्रिन रअयतहू लिक़ब्रिन सवा बैन अल्लिवा फद्दकादी की आगा कब्र चिदे लेवा दा कादिक तरने सार दोस्त है सार दोस्त कब्र लेवा दा कादिक दा दौड़ जाई ने दी आल तखक दे न दा आर कब्र चोगुर नगलिया ची इंतजारे मौलाना सवाशते मैदा मादा कुरान जिक्र करेगा अफेजान भी निश्ते मैं पमादा इसमें फाइल जिक्र दा सवा वे कम दे मैं सूरत कसस के अफेजान ते कसस के गली शू वे कम दे कसस के दे मैं द्वे में हिस्से के द्रे में आया वैसे नहीं हुए मैं सूरत कसस दो हिस्से दे अवल ऐसा कि खत्म शी द आलीन मुस्तकबिरीन तबाही अद मुस्तज़ीफीन निजात चेदा खत्म शी इस बात रिसालत उरूशी न पाए के बेदरे में आयत थे मौलाना कंदर कहता नो बुरसूरत अंदाज हुआ मैं बुलंदाज हुआ
وی ټول قرآن داسې وایي ما تا کوم دی کې قرآن داسې ویلې دی ما خپل استاد نه زده کړی دا د سروکان شپېتو کالو خبره ده زه طالب وم دا هغه زمانه خبره ده عبدالله اړمین پکې آشان جمله و زما خن لیدا او مونږ د کورکمن غوټه مونږ ته نوې مې پساری بن بیٹھا زه پساری شم بورډ لګول دی ترجمه لځي انې ته په طرف د کوئی تو لیکن مونږ په یو لګون کی انې ته په طرف د کوئی تور کله چې هم حکم کړو موسی علی السلام ته لیکن دا پیغمبري رحمت ساز ربنا ولکن رحمتن لیکن اتیناک رحمتن مونږ تعالی رحمت درک پیغمبري چې ویلې قوم ندي راغلي تنذیر تنه پخوا چې خامخا یاد ساتي ولولا ان تصيبهم دون ګران دي ولولا اصابه المصیبه بسبب اعمالهم حاصل داراو ولولا اصابه المصیبه بسبب اعمالهم کنوی نو رسیدل د عذاب په سبب د اعمالو دی او به دی بداوله فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا نو دی بداوي چې الله موږ ته پیغمبر اولن را لګا اخر د سورته طه کې مدایت مضمون تیر شوی دی او سورته نساء کې تیر شوی دی کنه رسیدل د عذاب په سبب د اعمال دی نو دی به چې غواړي چې موږ د پیغمبر اولن را لګا لما باسنا کدا سوال دی نه دا باندې نه نو ما به نه لګره خو ما ته لګري چې باندې وکشي معنی دا شو کنه دا خبره چې کله دې ته عذاب ورسی په سبب د اعمالو دی بیا بچی کوي چې موږ ته پیغمبر اولن را لګا نو موږ ته نه راغلي دا دویم لولا چې دې سره د جواب ادس مدخول نه دا لاندې لولا اول دی او د لومبني لولا جواب محذوف دی ولولا اصابه المصیبه بسبب اعمالهم بما قدمت ايديهم بسبب اعمالهم فیقولوا نو دای بچی کوي چې موږ ته پیغمبر اولن را لګا نو لما چې مونږه منلې ستایتونه اشهد موږ مومنانو لما ارسلنا کا نو ما وته نه لګره فنتبع جواب د لولا ثانی دی لولا ثانی سره د مذکور او د جواب نه دا لاندې لولا اول دی نو حاصل معنی دار وتا کدا خبر نه چې سبب تا به جړل نو ما اوس پوه کړی چونه جاری معنی دا شو کستار جڑا غم را سره نه نو ما بتا تا خبر نه وکړي کتا سودا باندې نه چې دا باندې بم کولا چې مونږ ته پیغمبر اولن راغی ادا وکم کولا چې کله دا عذاب درکم نو تاسو ودا باندې کولا چې مونږ ته پیغمبر را لګلو کنه چې مونږه ګنا نه وکړي امونږ د عذاب نه راکړي کدا باندې تاسو نه نو ما پیغمبر ته نه لګلي کوته می دې پاراولې کړي چې دا باندې وکشي اکنه چې کله ورچیږي دایته غم په سبب د اعمالو دی انوای به الله ودین علیکم ته پیغمبر چروان مستپایتونو پسې او مومنان کدا باندې تاسو نه نو ما وطن لګره نو کله چرای ته حق زمون نه دی ولې ورنکړې شدتا په مثل الله چې ورکړې شو موسی علی السلام ته هغه ته معجزه ورکړې شي عصا ید بیضا زلدی ورکړې کنه جواب کفر نو کړی دی پاج باندې چور کړو موسی علی السلام ته پخوا موسی علی موږ کړ پرم کفر کړ اوای دی سحران تدارا تورات او قران دا جادو دی دیو بل تایید کوي توراتم جادو ادم جادو دی او بل قرات کې ساحران وای دی دا دوه جادوګر دی موسی او محمد علیہ السلام تدارا دیو بل موافقت کوي اوسم دی وای توراتم جادو دام جادو دی اقالو وای دی من هر یو نه منو پار یو مونږ مون کړیو دا هر یو چې موږ ته کوي مونږ نه منو وای راوي په کتاب سره چرند الله نه هغه لار مونږ کې دینا نو زمنم کې رښتونی ما قران د الله کتاب وخو
کتا سوئی چدا غلط دے نو تاسو یو کتاب آسمانی وخی امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ چې کله په مناظره د خلق القرآن کې د واسق دربار کې پیش شو او مشهور معتزلی ابن ابي دواد هغه مناظره شروع کوله چې هغه قرآن د خدای صفت نه دی مخلوق دی او دایمو مذهب دا چې دا د الله صفت دی هغه قرآن چې د خدای صفت دی او دا موږ چې خلق په خوځو نو زادمو خلق حضور چې دا حدیث دی دا الفاظ او حروف حدیث دی ایو صفت الله دی صفات چړونګي لړم نما خپل بیگ کې خود ماسپخین وخت موږ شو نما موږ کو درکاتا نو مولا سے براغه د صفات لوی مولا نو راتلو سره ما ته چې ته قران کې نمایاو طالبان وسناستی ودا قران خود خدای کتاب نه دی دا حادث دی او کوم چې قران د خدای صفت ده هغه قدیم دی نو خدا نه دی مې ته چې خلق وځي نو پس خوځي ودا پر حادث نو مې استا خو دموزو نشو قران کې خدای وایي فقر ما تيسر من القران دې سمانا ده او اقرا کتابک او قران وایي حدیث کې وایي چې فاتحه نی ویلي نماز نه صحیح کیږي نو منفرد نو ته فاتحه چې د خدای کتاب نشم ما ډېر ایتونه وي مولا غلې شم خلا پراله طالبان خان دي ما تا خو د سر نماز نه شوي دنیا کې ځکه تا د خدای کتاب په موږ کې نه لسته او چې د خدای کتاب په موږ کې نور لري نو دا موضوع شمه او قران وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له تصاوري چې قران لسته نشي نو فاستمعوا خدای امر بالمحال کوي ادا خو تعجیز دی عبادت شبیا او امر بالمحال تاسو د منطق قانون دی چې دا ناروا دي نو ما استا منطق کې دا وایي ما راف مولا سے بنے پری رحمات شوی طالبان خان دی پیزی جی معافی خوارم میں دماغ کوئی دانو او تا خبره تانو تن سوال کرم بل از بل مولا را گئے کوئی چیزوں کو تپوس کوم وګوره ما بشرمینا زه تشفی کوم ما ٹھیک ده زه په تعنت پویګم دا کوم احساس او استاد لوی مولا طالبان نن د په خیالي کې دا سبق ویلو مته نو په ما ته په خیالیم نه پوها تا چې کوم خیالین لسته ده اته څلوي تاسو باغ هم نه پويږي ته الفاظ مې وای بعد د درې ته پوښتنه معنی شو بیا د سات تا دا 15 دیش کال کیږي زمانه چاته پوښتنه وکړه سکه یو منطقي ما ته خلکو ادارې له منطقي دي نو ما هغه ما سره ناسو چې لاستم لا ما ته تا یاد دي چې ما ته نه پوښتنه کړو مایا وما ته خلک وایي چې تاسو وکا ومور ته چې زماغه تاسو مې کړی هغه مې یاد دي چا صدا کې زمو درس مو تراغله او تا تقریر کو او تقریر نه بعد تعالی چا دعوت درک او پای کې تامانه تا نماز شریکمت تاسو مې دي هغه نه پس ما ته وکړي چې تا نه تاسو نه کوم حرام کې متوي او ما ستا خبر لیدلې نو ما دې ته چې دا فن ډېر خور دي مورته ما د فن داوا نه کوم نو داوام چې تاسو نه درتي دا مې عقیده اوسم وام تاسو نه درتي دا فن دای بدل منطق را مخ کی فلانی کتاب راغله امام احمد ابن حنبل مناظره کې ابن ابي دواد ته چې تا نه یو تاسو کوم چې دا مسله چې قران مخلوق دی دا د ایمان دا او که د غیر ایمان دا تان دا تاسو کوم په دې ایمان دا وې کده دینه منکر شنو کافر کی کنه ویاو وې تان دا تاسو کوم چې پیغمبر دین خیال لري او کپټ کړی دی په خیال دی هغه خیال کې ماته حدیث خو چې پیغمبر وی چې قران مخلوق دی بس مناظر غلې شو خوري پیرامات شو ځان دې مسله جوړ کړی دا مونږ هم بدعتيان ته وایو مونږ وایو چې مونږ سره قران او سنت دی دا فعل ځکه خنه دي چې پیغمبر نه دی کړی که خیر نه پیغمبر به کړی نو چې پیغمبر نو کنه خنه دی اوس که توه خدای نو ماته پیغمبر دی وخه
خپل پیغمبر وخایا چې هغه دې تخویلی دي او خپل کتاب وخایا چې کتاب کې راوړي نو ستا کتاب پوتای دا او ستا کتاب هغه لغویات دي ارشاد الطالبین سیف المقلدین تا هغه پیش کړي د قران مقابله کې زما پیغمبر خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی او دا هغه خبره سیاست دی او دا الله کتاب قران دی زوم دین هغه چې دی کې دی او چې دی کې نو هغه دین نه دی او کتور ته دین وای نو تا نه دا تاسو کوم چې کوم کتاب کې دا ویل دي قران او حدیث کې خو نشته نو دا اصل کې د بدعت رد دی ما اصول سنت لیکل او ما شل قاعده لیکلي اما داوا کړی دا چې زما په یو قاعده دنیا کې تیر شوه اوس راتلون کې ټول بدعت ماتي دي ما مثلا قاعده لیکل چې الدین کامل نو زه داوم چې الله وی دین کامل دی نو استاد خبره پیغمبر ویل او کنه کني دی تا جوړ کړه نو بیا او تا دین ناقص حالانکه اکملت لکم دینکم دیمه قاعده زما دا چې کل محدث دین بدعت ہر نئے شے پہ دین کی هغه بدعت ہے نئے امور دنیا کے نہ دنیا کے چالا لکھو ځکه پیغمبر په امور دین لګل شوی دی نو متکلم کلام داغه په طریقه باندې حملېږي لکه سړی ته توای ترکانی دا ډیر لوی ماهر دی سمانه په ترکان تو کې ماهر دی یو لواری ته دا ډیر لوی ماهر دی نو سم لوار تو کې ماهر دی داونګي دوام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین قائد دی نو داغه خبرې په دین کې دي نو چې پیغمبر وایي کل محدث بدعت ہر نئے طریقہ ہر نئے فعل ہر نئے قول دا بدعت ہے نو زتانه تاسو کوم چې دا زور دی کنه ویل کو زوري خماته قران حدیث کو فائدہ رستا دعا بعد الجنازہ توسل بالاموال بابا تکل کدا زوري ماته حدیث وخایا او کدا زور نی نیوی نو پیغمبر وای هر نوې شی په دین کې بدعت دی او دا هر نوې کون کلا پیغمبر وای زب شفاعت نکوم نو ستا شفاعت نکی زما اصول سنت کې دا شل قاعده ما ذکر کړی دي فن کې کتابونه نورم شته د شاطبی اعتصام د دجل کې د ابن الحاج کتاب د سلور جلد کې د ابوبکر ترتوشی کتاب د الحوادث د ابو شمع کتاب د الباعث نورم دي خدان زما اصول سنت وګوري او غي سره مقابل کوي دا لند رساله ځانور خوګد د لغوندې خو زما اصول سنت وګوري او غي سره مقابل کوي نو تاسو پته ولګي او ما ماخذ د قران پیش کړی او آیا قل فاتو راوړی کتاب د الله نه چې هغه زیات هدایت ویلوي د تورات انجیل نه د تورات او د قران نه نو زمنم او خی د خدای کتاب ما ته زمنم کې رښتونی نو کې چره جواب درنه کی سمانه دای پیش نکی تا ورتا فلم یسجیبوا لك کچره دای جواب درنه کی پراړو د کتاب چې دینه کوي ان د پاره مبالغه کدی جواب درنه کی پراتلو د کتاب نه پوښا تعبیر دي د خواهشاتو کتا سو قرآن او سنت مقابله کې بل کتاب نشي پیش کولی اوچت نو معلومه دا شو چې تاسو قرآن او سنت پر خو تابع د هوایی اصول چې تابع د هوا شنو غزال زوم هذا فعل لم يكن عندك دلیل دا استایو فعل دی چې په دې دلیل نشته من القرآن و سنت وكل قول وفعل لم يكن عليه دليل من القرآن والسنة فهي هواك هر قول او فعل چې په قرآن او سنت نه ناغستا هوا ده دا یو قیاس دی آیت نو دي بیا داوم چې دا نتیجه بیا صغرا کوم هاذا هواك دا فعل ستا هوا ده وكل هوا ضلاله فهذا ضلاله دا دیم قیاس راو نظام انت فی ضلالت وکل من فی ضلالت فله النار فلک النار زم استاد افل ضلالت ته اصل کی ضلالت کی ناغا اور کې نه تو اور کی دا د دې آیت
اقصیه دي قیاسونه دي او مبتدین ته ځاوم چې استاد افعل استا خواهش ده ولې خواهش ده ځکه دلیل په قرآن او سنت نشته نو که دلیل د قرآن او سنت پینوي خیا نو چې قرآن او سنت دلیل پینشته نو دا استا هوا ده او هر هوا چې دا غزلالت ده نو استاد افعل زلالت ده زم استاد افعل زلالت ده ما په قیاس ثابت کړ او هر زلالت پور کې نه تم صغرا کی کلیت سے اور کبرا کی صغرا کی ایجاد سے کبرا کی کلیت سے اور دې موضوع محمود دواړه پوره دي زتات اور به دي تمام چې ځان نه خبره جوړه کړی ده نه قران سے نه سنت فالم پوشا فلم یسجیبو که جواب دن کی رانشی تا په کتاب چې بهتري د قران او سنت نو پوشا تعبیر او اسوک چې تعبیر د حواشی نوغه د گمراه اسوک د گمراه دا چانه چې تعبیر دا بغیر هدن من الله بغیر دا کتاب د الله نه بغیر د وحینا الله توفیق نور کوي ظالمانو ته اتاقی قوم رسول دې خبره انبیاء مې راولېګل چې خامخا پنو اخلي چې داونوي چې موږ د پیغمبر نور راغره نو ما ورته انبیاء علیهم السلام راولېګل ومن رسول دیتا خبره چې دا نوې چې څوک راغلی نو خامخا پنو اخلي آکسان چورکم دې کتاب ورکړې مون کتاب دینه پخوا چې هغه کتاب ورکړې دی هغه په ځان پې کړې نو دیبا په قران یقینو کې زکه هغه کېشته اکلا چلوسې شي په دې زموږ آیتونه نوای دی ایمان لرم په دې آیتونو دا حق د ربنا او مون پخوا دینه منون کې تورات کې ذکرو چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم برازي دا نو چې جنگ دې مونږ جنگ نکو انکا پیغمبر ستا ډیوټي دادا ته توفیق نه جوړ کوله هغه چاته چې ستا خوخی لیکن توفیق ورکړي الله چاته چې رضای شي ته بیان کولې شي او ایمان نشور کوي الله خپل په موت دینو مولا راغلو د ربی جمعات کوم په زمانه کې دا دورانه وا تقریر کو چې خدای پیغمبر لار سور کړی دا سلورم جمعات یې ولکو مالکانو ته وخت قرآن کو اگر اپازه یسر دیو ته پوس کو ماشوم بچو اوس دا ځامن لولوي دي زه ته پوس کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له خدمت 250 کال ابو طالب کړو او پیغمبر دا کوشش کو چې زما درم مسلمان شي نو هغه مسلمان شو وینا ویوري مسلمان نشه ودا ابو طالب پشان کی ملا سے وہی آیت راغله ان کلاتا دي وتا خو سیبو سوی 400 لور کړی دي ځخپل ته هدایت ول نو ور کړی او دې ارسه ور کړی ملا کینا سار در عالم خپاو ما ولي ویره تعالی قانون داس ټریننګ کړی چې سړی شرمای مې سره غلط نه وای کنه چې ته غلطه خبره کې ارسه ور کړی دي ته توفیق نه ور کوله هغه چاته چې تا خوخي لیکن الله توفیق ورکړي چې الله چې راشي الله په متدینو اوای دی کوم تابع شو د سنت سرستانه دي الهدى ستاره طریقې مشرکان وای چې کوم ستا خبره ومنو نوابانو لشو په خپل ملک اوسم وای بېمان بدعتيان کوم دا طریقې منو نو موږ به خلک ختم کی نتخطف لکه چې ټنګه وای او دانا اخلي داوینګه به خلک موانو وانی جواب آیا ما قدرت نه ورکړې دله په بیت الله کې د امن تاسو مکه کې څه نه کی اما مکه کې تاسو محفوظ ساتلی آیا ځامنه ورکړې دله بیت الله کې د امن راکې شي د تمه د هر شي قسم یې راځي دار رزق زمونږه لیکن اثر خلق نه پويږي ابل کله موږ قرآن درس ختم شذراتلم شیخ العالم تقریر کو چې قرآن کې خدای وای ما حرم لا امن ور کړل او الله دې ته میوه راخي نو میوه ته ظاهري نه دي معنی میم دي لکه د پاکستان نه د عالم راغې همون ته قرآن وکړو همون ته قرآن طریقو خلا یجبایره سمرات کول شي د خپل طرفنا لیکن اثر خلق نه پويږي
بیان د رسالت او د عنادش نوستفیف اسور علا کردی ما د کلونا چې حد نه تیر شو گزاران دی معیشتها بسیار معلوم ورکړو د حد نه تیر شو داغي گزاران معیشتها گزاران مې ولا زیات کړو او بطرت بیوقوف شو جند دی بطرا په معنا صفیم را دي ما بیوقوف شو داغي جن خراس کا کې کو سټه کولا دا کون دی پاتې نشو پاتې دینه مگر لګ سمنا په خواني قرونو می تباہ ک نورستونو گزاران بیوقوف ک نو پاغی می عذاب نازل ک نو د مخکینو هغه سجن ډیر نو تر کړي ایو مونږه واستون کی انذر افتا چاله کیو کړي ترغه چولیږي په میدای کې پیغمبر چلولې په دې زمغه تونه پیغمبر علیکم ازمایتونه ورته وایي انیم علاکون کی دیو کلی مگر اهل داغي بدعملا ظالمون بدعمل آج درکه شو تاسو سشه تزهید من الدنیا داوله په دنیا مین شو نو ځکه ګناونه کوي نو اوس د دنیا نه بیرغبتی دي آج درکه شو تاسو سشه نو څنګه د ژوند دنیا دا از دین ماش آج الله زکه دین غردي باقی تاسو نه پويږي ناسو چې واده وکړم د سره واده فسر جنت اده مخامکین دن کې سره د پشان دا چاره چې سکب ورکړه سکب دنیا کې اده په قیامت کې دا خلکونه چې جهنم کې پیښه یو سړي دنیا کې سک وکړه او بل جنت همیشه ور کوم نو دواړه برابر دي نه اثبات رسالت او زجر منکرین د رسالت کتاب له ختم شه نو او زجر به شرک ور کوي یا کارس یا آواز بوکم مشکین تانو بوئی اللہ کم دی آئیسداران ما سراج تاس پی گمان کو اگر تاس پی گمان کو چدے مرار سیرہ مدد کی قال الذین نبویا کسان چلگی دلی پدی باندی عذاب حق علیہم القول ابوئی اغا مشران چی پاگئی دفد عذاب لگی دلی ربنا اولا الذین اغوینا اللہ دا دیا کسان چې مونږ گمراه کړیو مونږ دای لرا دوجه هغه نه چې مونږ گمراه هغه به وای حاول الذين غوینا دا دیا کسان چې مونږ گمراه کړیو هغه نه لما غوینا مونږ گمراه کړیو دای دوجه هغه نه چې مونږ گمراه ان مونږ وقال الشیطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق فاخلفتموني وما كان لي عليكم من سلطان شیطان بموي ما گمراه کړی خو ما تاسو سره غلط کړو دا دی هغه کسان هغه نه چې موږ گمراه کړیو هغه نه هم گمراه کړیو موږ لرا لما غوینا دوجه دا نه چې موږ گمراه موږ خپل گمراه نمگم دائم گمراہ داغی صافات کے وما کانا قالوا انکم کنتم تاتوننا علی الیمین قالوا بل لم تکونوا مؤمنین وما کانا لنا علیکم من سلطان بل کنتم قوما طاغین زمون سزور خونو منگا خپل سرکشو نو یو مانا دادا قال الذين حق عليهم القول نبوي آکسان چلگیدلی پدی عذاب مشران مراتن شایطین او دایان د کفر و د شرک ربنا اے ربا دا مریدانا غدی چی من گمراہ کریو منگ دی لما غوینا دو جاغنا چی من گمراہ نمونگ دکا گمراہ کرو یو مانا ابلا مانا قال الذين ابویا کسان چولے دلو پدی عذاب مشران ربنا اولا الذين غوینا دادیا کا کسان چې مونږه گمراه کړیو فغو غي مثل غوینا کاف صفت موصوف ما هؤلاء الذين غوینا هم فغو غيا مثل غوینا مونږ دې تلار خېلې وا د گمراه اوس غوینا مونږ اراد کړو مونږ دې تلار خېلې وا فغو غيا نو گمراه شو دی گمراه
لکه څنګه چې مونږ پاخه مونږ تش لارو خیلا دیتا دغه صفات ماراوخ داغه معنا دا زمون زور پدینو مونږ تش بیان د شرک وک فغو غین مسغنا کاف صفت ده محذوف دای گمراه شو لکه څنګه چې مونږ گمراه مشران مونږه مشرانو مونږ دې تلارو خیلا نو دای په لار روان شو نو دیم بیا زموږ مشران شو وكنت امرا من جلد ابلیس فرتقا به الحال حتى صار ابلیس من جنده تر شیطان پر اخر کې اوس پای وي نو تا ترقی کول په شیطانای کې حتی کې چې شیطان نستا پر اخر کې سپای شي وكنت امرا من جلد ابلیس فرتقا به الحال حتى صار ابلیس من جنده شیطان ستا په منظر کې شه ذکا چې ترو سے تقریر کو چې حرام ماخلی لیکن اس تقریر داو کو چې ارس رنگاری ارس راغواری نو اوس د شیطان هغه طالب هغه چنه د شیطان غونډه او وای آګسان چې لګیدلې په دې باندې حکم الله هؤلاء الذين اغويناهم دادیا کسان چې موږ دې تلار خلو د شرک اغويناهم موږ لار خلوا فغو غیم مثل غوینا نو گمراه شو دی پشان د گمراه کول زمږه تبرنا الیک الله موږ بیداری دینه تا انو دیم لربن کی پزور ما کانو نو دا مریدان ایانا یعبدون منگا لرپدور برن کی زمون زور خپنو او بیلیشی رامدد کی اغمددگاران نو چغبا کی رامدد شے فلم یستجیبو لهم نو جوابونو کی دے سوک او بوینی عذاب کاش کے دے دنیا کی لار مندلوے آیات کا عرب چی آواز بوکم دیتا نو بوام سویلو تاسو انبیاء ہوتا مازا جب تم سجوابم ورکڑو چکل انبیاء علیہ السلام تاسو بیان وکړه نو مازا جب تم معنا دا کدی دنیا کې لار مندلې ندا کار بینو کړي یا لو کانوا یهتدون لم يعذبوا کدی لار مندلې نو سزا به ور کړي وا یو معنا دا لو کانوا یهتدون فما دعوهم کدی لار مندلې نو اولی به را مدد کول دی خو بلالو بی دینو کنا لو انهم کانوا یهتدون نو ادو سرشا کدی ہدایت مندلے لما داهم او لو کانوا یهتدون دی رسو سرشا راول عذاب او بوینی عذاب کاش کدی لار مندلے نو عذاب نور کرشے او بلا مانا لو کانوا یهتدون کدی سہیل مومی نو عذاب بلری کی ایسے سلنمونی سورۃ یونس کے ما مانا کرو اما ذا کنتم ماذا استعجلتم مانا کرو لو کانوا یهتدون لحیلتین لدفع العذاب نو لما عذبوا نو بعذاب شی او اس حیلہ نمونی اولو للتمنی اس مانا داشوا لو کانوا یهتدون فیقولون نوائی بدے ہائی کمنگلار مندلوے من غلار نو مندلے دا سرور معنی مفسرین کئی لو کانوا یهتدون لما دعوهم کلاری مندلے نو لی بیرا مدد کول دی لو کانوا یهتدون کدی ہدایت مندلے لما عذبو نو لی بعذاب شیو لو کانوا یهتدون لحیلتن لدفعوا العذاب کسی ہیلائی وی نو عذاب برسو کی ونشی رسو کولے او بل لو تمنی لو تمنو لو کانوا یهتدون ہائے کم لار مندلے نو گڑبڑ بشی پدای باندې جوابونه پدارس کې فعمیت گڑبڑ بشی کله وای والله ربنا ما كنا مشرکین اکل وای خدای موږ یو سات تیر کړو اکل وای ها لا ذلنا دخل کوم گمراه کړو گڑبڑ جوابونه وکي پدارس کې دای به دینه با تاسو چې کوله فهم لا تسالون د دینه
مور بپیوالی شي نو د مور نه بعد لا تسالون نو تپوس بنو کی دینه فرشته یو معنا یا تپوس بنو کی بعضی د بعضونه چې داولي مونږ رالو نه ټول بسر کته کړي آسو چې ایمان راوړو په بلنه د الله اتوبه وکړو ایمان راوړو عمل کړو نه یقینا نشي بد کامیابونه عرفتا ولی را مدد کوئی بل قیل دو شرکاکم ولی را مدد کوئی بل رفتا پیدا کئی چردائشی پسند کئی چالا چردائشی شری نیشتے مخلوقات لا اختیار کان استمراری دی ما پی داخل شوئے دے نو چری نیشتے مخلوقات لرا اختیار یار سا اختیار دا اللہ دے اختیار ټول دا اللہ دے نو چې اختیار د الله دی نو ولې تارا مدد کو غیر لرا یو کاله اصول کې ما پہلا تقریر کو نو وخت مازګر پورې به درس وم بیا به د شپې نو د شپې ما درس کوم تر 12 نو 12 بجې زو د شم ډېر خوشاله چې نن مې د اعلان مسله بیان کړه ما ته خوب کې سره وای تاسو د سورته قصص آیت نو لسته پکې وربک یخلق ما یشاء و یختار چاغی کې معنا د استمرار ده چرې مې نه ورکړې مخلوقات لرا اختیار ما غیله اختیار نه ورکړې تاولی را مدد کول زجر د مشرکین ده او بې ایمانه ولې را مدد کو پاکی دا الله لا الوی دې دا شنه چې تاسو الله سره جوړ کړیو الله پاک دې شریک نه لري عرفتا پیجنی اچ پټه غلسینی تاسو او چخکار کوئی یولینون الله مسله دا نشته جتروا دلرستانه دا اول او په اخر ستا په جون کې پدار دارین کې او خدای اختیار دی الله ته پوس کولی شي روز دلال الزامی او خبر را کوي وګورئ الله پتا زمانه شپه همیشه تر قیامت شپې نو څوک دی حاجت روا بيدالانه چراوړي رڼا بل سوچته چې رڼا در باندې کی اور روز راولي نو تاسو نه اوري حکم د الله او آیا خبر را کوي ګوګل دی الله پتا زمانه روز همیشه تر قیامت نو څوک دی حاجت روا بيدالانه چراوړي شپه چارامو کوي پدې کې نو تاسو نه ویني قاعده دا د شپې سړی ویني نه د شپې سړی خبر اوري نړبي آیات کې د شپې ذکر نو افلا تسمعون باندې ختم کړ چې دلا کا ویني نه نو واخ ورکنه قران لسته شي واخ کېدا او دروازه سره لیدل کوي نو دروازه آیات په افلا تسمعون ختم کړ چې خو ګورا کنه خلق نه ته قران ته ته تیرې جو وخت خرابې خلق نه ته توم کې نه کنه او رحمتونو الله نه ګرځولې دي شپه ورځ چرامو کوي پدې کې هی ضمیر راجه په اعتبار د زمانه واحد او لټوي د الله د مهربانۍ نه دکانو کې تجارت کوي خامغا شکر وکي آیات عرض جواز به کو مشکین تانو وو الله چرته دي احزداران ما ترا چې تاسو را مدد کول تاسو په ګمان کو چې دیم د باز ذمہ دار دي الله بکو پورته بکو دارو مت نه غوا په دې خبره چې ما دا مسله بیان کړو انبیاء به پورته شي نو به مشکین تا بیان شو نو راوړ دلیل تا چې غیر الله را مدد کو بابا نو دا کوم آیات کې ویلو نو په وای چې دی چې حق نه الله تعالی حق دا الله دی یعنی بیان رښتینی دا الله نه دی ارګ بشي دینا چې یو ظلمانه روکیدا اوس مثال خی د متمردینو او د سر صورت کې هغه متکبرین عالم چې تیر شو دا غي بیا ذکر کړي قارون او قوم د موسی علی السلام نو نافرمانی وکړه د موسی والونه او کړم د خزانونه او خزانه شمال داغه اړول بشو پړل سره مفاتيح جمع د مفتاح معنی مال رازیم ذکر کړي غرائبم ذکر کړي د ابن عباس روایت ته خلکو ته نازل کو سوچ وکړه کونجانه دوه ډېرې داغه مال دولت دور مالو یو لوی ډلې با اړول شي صاحبانو قوت
یا کا چوید تقوم زموستیگا اللہ دوزنری مسجدن کی اولٹو پامال کے چدر کتال اللہ کور دا آخرت ستا مال خواہ دے چه دخواہ پونی میں ورکی اما یروا اخپل برخ دنیا نا دنیا کے اخپل برخ پا اللہ پونی ورکا اخو کا ځان سره لکه څنګه چې فکر دی خدای تعالی را امو ولټو فساد دنیا کې الله دوسنی مفسدین نو قارون تحقیق را کړی شي دی ما تدامل په سبب د پوهې زما همیشه مشرک دغه سی وای کاف کې تیر شو هم سجده کې مرادی پینځه مشباره کې داوی زما علم دی ان دې پوها چې الله علاقه په خاصنه پیړونه آسو چې مضبوط دینه په موټو کې اډیرو دنه په مال ډیر مالدار تبا کړی دي اته پوزنی چې کوله نو ګناونه دینه مجرمین هم ضمیر دې قرون ما سبقو تا هغه په خواني قرون کې تیر شي دي نو مجرم تانه هغه ته پوس نشي کوله تانه بس تا د عمل ته پوس کول شي یو معنا ایا د هم نه مراد مجرمین دي معنا دا اته پوس بنې شي کوله د مجرمینو نه د دې ګناونو چې کله دې جهنم تارتاو شي نو بیا وته پوښي چور راځي یا دایبا تاسو نه چې کوله ان دایبا تاسو نه کې د خپل جرمونو بیا پیمانه وی ټول د خپل جرمونو نو دا قارون په قوم باندې پډول سنگار ډېر پډول ټکور راوت نو یا کسانو چې غوښته دنیا هاي چې موږ لاره په مثال الله مال چور کړی شو د قانون ته اده خاوند برخه لوی دی لوی برخه خاوند دی خدای په ډېر لوی فضل کړی فضل دینا مال دولت وګړي ناغه له پاسوري کی اعظم من فضل ربی دا وی فضل دی او یا کسانو چور کړی شو غیتا علم د کتاب د خدای روښی اجر د الله غره دی هغه چاله چومنی د الله کتاب عمل کوي نیک اناخلی دی خصلت لرا دا خوی چې په خدای باور کی دالوي شه اناخلی دی خوی لرا مگر صبرناک نو مانډم کارون لرا اکور دلرا پزمکه کې خصفنا هو متعدی په به سره او مانډم کارون او د کور پوچز مکه کې نو دلرا ډلا چې امداد کړو د بيدالنا انو دې د بدله وسن کو نه نو ګرځي د آکسان چې امید کو د پدای کې پرون مکانو درجه ده پرون درجه غوښتا چې ود باندې فضل ده وې کان بعض منحات وې وې کان یو کلمه ده او سیبه وې چې وې د حسرت ته او کان بل کلمه ده معنی ده هاي تحقیق الله فراقه رزق چاله چې خو غي فراقون هغه پرون ده هزار غوښتا نو وګرځي د هغه کسان چې پرونه د قارون درجه غوښتا وکنا هاي تحقیق الله علاقی هغه چاله چې رضای شي فراخ کوي رزق الله تعالی چې رضای شي فراخ والے د بندیانو نه وتنګي او که خدای موږ باندې احسان نو کوي شکر دې چې داغو نه مال را سره نشته که د خدای موږ باندې احسان نه کوي موږ دغه نه نو موږ به منډلیو په دنیا کې هاي تحقیق نه کامیاب کیږي ظالمان دا د خدای احسان په موږ باندې سورۃ عام سجدہ آیت 3 کې راځي سرور دې څنګه کوم دي ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كأنه ولي حميم وما يلقاها ناخلی دا خوی چې شرک دفع کوي په توحید الا الذين صبروا وما يلقاها اناخلی دا خوی الا ذو حظ عظیم مگر دلوی برخوان دار لوی برخه والا مالدار نه دي سړیا لوی برخه والا هغه چې شرک دفع کوي نو دوی لوی برخوان دي دا کور د آخرت ته ګرځو آی خلق الله چې نه غواړي تکبری او چتواله په دنیا کې لکه فرعون ان فساد پشان قارون صورت ټوله اونګه انجام دې د پاره متقینو آزو چراتلو کی پتوحید نو دلبا بهتر اجر دې نه اچھا سو چراتلو کی پشر نو بدلن نشور کوله هغه خلکو ته چې عمل کو بد مگر اچري کول نبی علیہ السلام له تسلی یو قسم بشارت ده
تبه د مکه نزی او خدای به بیا راوړي مکه ته یقینا آزاد چې مقرره کتابانه قران فرضا راوي لګتا ته قران واپس بکی تعالی را خپل ځای ته مطلب تیار شه تبه د ملک نزی او چلړي نو خدای به بیا را لګي فرضا په معنا د مقررتیا آزاد چې درک قران آتا کا او بعد وی فرضا علیکا تا باندې ایخی دی دا قران چې دا په مخلوق طرفه آزاد چې ایخی پتا باندې قران چې تبه دا قران مخلوقات طرفه واپس بدی کی خپل کورتا چې نو مکه نزی به براده او یا رب زما په پاچا چراتو کو پیدا اسو چې په ظلال مبین انو ته چومید کو چې وګورل چې دا کتاب تا سلوخ کله تیر کړیو لیکن ستا پدر کې دا نو جزو پیغمبر شم لیکن رحمت رب نو مکهګه معاون د کافرانو چې غل پاتشه دای په کفر امدادو کې هر یو سره چې د شرک بدعت په موقع غل پاتشه هغه معاونت وکړي ابن کی تعالی را د بیان قرآن نه دایتونو د خوانه پدینا چولېګلی شو تا مسله پکې دا رحمت تو رب او دو الی ربک رب بلا خلق د الله کتاب تا هم کېګا سره د مشرکینو چې هغه شرک کوي تور سره رحمت راځي وای خدای رحمت کوي امر رحمت کوئی سره د الله نه مددگار بل او ای نشته حاجت روا به د الله نه هر شی به تباشی ذات هغه باقی دی او داغله اختیار حضرت واپس کیږي سورۃ 2 ایسه اول ایسه کی تفسیر واقعہ د موسی علیہ السلام د فرعون تسلی مومنان او پیغمبر تا ادوی میں ایسه کې مقاصد اربعہ زجرن مخی